اډکه ما داسې انسان پیدا نکو، داسې د مور نه روړې زوی ما پیدا نکو چې په دې اډکه یو ډریور ته ووایي چې دا ګانې دې لګولي او زما د خدای د کور بې حرمتي کېږي. محترم زه خو بېوسه یم، مولا خو بېوسه دی، مولا خو څه نشي کولی. زه تا ته په ممبر ویلی شم ته به نور څه وکړې، صرف دا به وکړې چې ما ته به میټینګ وکړې چې استاد جي به د جومات نه څنګه ته به دا وکړې، نور څه نشي کولی، ته به دا وکړې نور څه نشي کولی. محترم خو داسې یو نوجوان په دې اډکې ونه وینم چې اعلان وکړي، اعلان چې چا د جومات مخې ته دلته ډنګ ټکور په دې ټیپونو باندې ولګول، قسم بالله چې په اډه باندې بند کړم. داسې یو د محمد رسول الله امتي مانه پکار دی. د ټولو نه مخکې د نبي علیه السلام مبارک ته ابو لهب را پاڅېدو، کاڼې را واغېستو، د جناب محمد رسول الله په دا تندي باندې ولګېدو. زما د جانان نه چې اول د مخ نه وینه وبهېده، هغه وینه د څه دپاره؟ د لا اله الا الله دپاره وبهېده، هغه وینه د اشاعت او د دین دپاره وبهېده، هغه وینه د قرآن او د رب دپاره وبهېده. جناب محمد رسول الله ته کور ته راغی، لا اعلان نه دی شوی د نبوت. دا ابو لهب لاړه، د ده دوه زامنو، یو عتبه او بل عتیبه، گویا د پیغمبر د لوریانو د نکاح انتظام شو. ابو لهب کور ته لاړه، پیغمبر ته یې بچي راولېږل او د ټولو عربو په مخ کې ورته وویل او محمده سلو قسم بالله زمونږ د په خپلو بوتانو قسمي چې مونږ خپلو زامنو، زمونږ دواړه زامنو ستا دواړو لوریانو له طلاق درکړه. محترمو علما کرام فرمایي چې د قبلې عزت په مونږ دومره فرض دی چې قبلې ته به خپې کیم نه، قبلې ته به شاعر الله کې راځي جي توهین او بې حرمتي کې راځي. نبی علیه السلام جمله وفرمایله چې ته کله اودسمات کې بول او براس کې نو نه به قبلې ته مخکې او نه به ورته شا کې، نه به قبلې ته مخکې او دا ولې د تعظیم د قبلې د وجې نه چې بیت الله شریف ته د مخ رانشي، قبلې ته د مخ رانشي، د دې تعظیم په موږ باندې فرض دی. د شعائر الله چې څومره د دین سره ریلیټډ سیزونه دي د هغې ټولو په موږ باندې تعظیم فرض دی او د هغې توهین د کفر نه عظیمه ګناه ده. محترم یو انسان کافر شو خو بس ختمه شو خبره، بیا کافران هم داسې کافران چې هغه بالکل حد کراس کړي د شعائر الله. موږ ته الله ولې اعلان جهاد کوي چې جهاد وکړه؟ د هغې دوه وجې وي، یو دا چې دا کافران د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي او جزیه و ټکس نه ورکوي نو د جهاد اعلان دی. نمبر دو چې زموږ د شعائر الله توهین کېږي نو د جهاد اعلان دی. بیا به نه ګورې په توره به ته سر اوچتې، بیا به د ده دغه ته انسانیت ته نه ګورې، بیا به کفر ته نه ګورې، بیا به ته سر الوځې، تندي باندې به ګولې وباسې. محترمو بس دا موږ ته اسلام او ایمان ویلی دي. نو نبی علیه السلام قرآن کې الله فرمایي ومن یعظم شعائر الله، څوک چې د شعائر الله د جومات، مدرسې، بیت الله، مدینې منورې د دین اسلام سره ریلیټډ څیزونه دي، محراب، مصلی، منبر، عالم، طالب، حافظ، قاری، مفتی، مولوی صاحب، اجي صاحب، تبلیغی، امیر صاحب تعظیم دی او که دا د دین تعظیم دی؟ ما سووی دا د دین تعظیم دی او د دې توهین دی او که مسجد او مدرسې د بیت الله، مدینې منورې توهین دی او که ای ایمان او اسلام پورې د خندا وکړه، ای خدای او پیغمبر پورې د خندا وکړه. یو جمله ویم، انسان چې الله دنیا ته پیدا کو دی مکلف کو، انسان چې دنیا ته راغی و دی مکلف کو. مکلف هغې ته ویل کېږي چې د شریعت احکام پې جاری شي. نو د شریعت احکام به پې هله جاری کېږي چې دی کله عاقل او بالغ شي، چې کله څه شي؟ اواز رانغی، عاقل او بالغ شي نو دی مکلف شي، د شریعت احکام پې باندې جاری شي. اوس الله ورته وایي ستا زندگی به ټوله د دین سره تیریږي. زندگی به څه سره تیریږي؟ د دین سره. زندگی به د ټوله د دین سره تیریږي. راشه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خبره کوم. ها په دین کې به دا کارم کېږي چې تا ته به څوک کنځلم وکړي، د دې دین دپاره به تاله څوک په مخ باندې لاړم وتوکي، د دې دین دپاره به تاله څوک په مخ باندې سپېړم درکړي، د دې دین دپاره به تا څوک د ګیرې نه مراخ کړي، د دې دین دپاره به تا څوک د ویښتو نه مراخ کړي، د دې دین دپاره به ستا لور او خورم بربنډه شي، د دې دین دپاره به ستا اولادم قربان شي، د دې دین دپاره به ستا مالم قربان شي، د دې دین دپاره به ستا جانم قربان
قربان شي د دې دین د پاره به ستا خاندانم قربان شي. لیکن پیغمبر جمله او فرمایله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. دین د پاره مال قربان کا، دین د پاره جان قربان کا، دین د پاره خاندان قربان کا، لیکن په دین باندې کمپرومایز ته تیار نشي. محترم اوس یو خبره کوم او موضوع سوی مو تاسو ته خبره را جوړوم. موضوع سویم د شعائر الله او د دین باندې کمپرومایز نه. چې دین اسلام ته وګوره، مو ته خو دین د مور په غېږه کې مې شوی دی. مو ته خو دین د مور تاسو ته یو خبره کوم، چا د دین دپاره یو تتوړه سکړې ده؟ چا سکړې ده په دې مخ باندې چې چا ورته ویلي چې دا مې د دین د رضا د خدای د رضا دپاره مې په دې مخ باندې چا ته د سپینو ډکو نه راښکلې تا چا د ګیري نه راښکلې چې درته ویلي چې دین دپاره مې راښکلې؟ داسې څوک شته؟ چا ستا خور وکنځله او مور ستا خور مور چا بربنډه کړه د دین دپاره؟ راشه تا ته د صحابه کرامو یو جمله نه ویم کله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک 1400 سال پہلا گویا نبوت اعلان وکړ. د اعلان نه مخکې نبی اسلام مبارک وفرمایل او د عربو خلکو توجه شه که زه تاسو ته ووایم چې د دې غره نه شاته په تاسو باندې یو قوم او لښکر را روان دی او بربادي څه خیال دی؟ هغې ورته موږ چې کلم ستا خبره اورېدلې ده په هغې کې موږ سچایي اورېدلې ده، ته موږ هره پیره سچ ګویا چې رښتونې او امین مونته ستا په خبره کې دروغ نشي کتی. ستا د دې زبان نبوت نه ګویا چې نبوت لا اعلان نه دی شوی، د نبوت دعوه نبي اسلام نه ده کړې. وایي هغې ورته عربو وفرمل چې ستا د ژبې نه کلم څه اوتې دي؟ رښتیا اوتې دي، دروغ نه دي اوتې. څه اوتې دي؟ رښتیا اوتې دي. دا به کافرو ګوی ورکوله. چا به ګوی ورکوله؟ کافرو به ګوی ورکوله نبي اسلام چې ستا د ژبې نه څه اوتې دي نو رښتیا اوتې دي. توجه غواړم ډېره. نو نبي اسلام مبارک ورته وفرمیل ښه دومره عقیده ده راباندې ستاسو؟ وی آو اوس توجه شه دین اسلام خبره کوم. د دین ابتدا وشوه، نبی اسلام مبارک ورته وفرمیل ټیک شو ستاسو په ما اعتماد دی چې زه دروغ نه ویم؟ هغې ورته ها ته دروغ نه وې، ستا خبره حقه خبره ده. ورته ویې توجه شوې قولو لا اله الا الله محمد رسول الله. وای لا اله الا الله محمد رسول الله. وای تاسو چې لا اله الا الله وای چې دا ورته وای چې نشته د لایق د عبادت مگر یو د رب ذات ته ما سوا د الله د ذات نه څومره الهان چې دي دا ګندګي د الهان نه دي، دا بندګي نه درندګي ده، دې ته بندګي نه ویل کېږي. تاسو چې د دې کاڼو د دې لوټو د دې بوټو او د دې غرونو د دې اورونو عبادتونه کوي دا ټول بطلان او کفر او شرک او ګندګي ده. قرآن کې الله فرمایي انما المشركون نجس. اے کافران ټول پلیت دي، تاسو چې څه کوئ دا ټوله پلیتي ده. ما سوا د یو د رب د ذات نه پاکي ده چې د ما د رب ذات دی. د ټولو نه مخکې د نبي اسلام مبارک ته ابو لهب را پاسېدو، کاڼی را واغستو، د جناب محمد رسول الله په دا تندي باندې ولګېدو. زما د جانان نه چې اول د مخ نه وینه وبهېده هغه وینه د څه دپاره؟ د لا اله الا الله دپاره وبهېده. هغه وینه د اطاعت او د دین دپاره وبهېده. هغه وینه د قرآن او د رب دپاره وبهېده. جناب محمد رسول الله ته کور ته راغی، لا اعلان نه دی شوی د نبوت. دا ابو لهب لاړه، د ده دوه زامنو یو عتبه او بل عتیبه ګویا د پیغمبر د لوریانو د نکاح انتظام شو. ابو لهب کور ته لاړه، پیغمبر ته یې بچي راولېږل او د ټولو عربو په مخ کې ورته وویل او محمده سلو قسم بالله زمونږ د په خپلو بوتانو قسمي چې مونږ خپلو زامنو زمونږ دواړه زامنو ستا دواړو لوریانو له طلاق درکړه. محترمو نبی اسلام مبارک په عربو کې سر ښکته کړی دی. ابتدایي گزار اوسه په تندي باندې وینې وبهېدې، دواړه لوریانې ورته په یک وخت طلاق شوې. ستا لور خور چې ته په دین باندې طلاقه شوې ده محترمو، ستا لور خور چې ته په مخکې وپسې ځم مخکې دا خو معمولي جمله ویم، د دې نه بله یو جمله ویم چې هغه انتها ده. بس هغه څه ده؟ انتها ده. په باندې عذاب نشته په دنیا کې او انتها ویم. نبی اسلام مبارک سر ښکته کړی دی. ابو لهب ورته دواړه لوریانې طلاق یې کړې، یوه ام کلثوم او یو رقیه وه. دا دواړه په عتبه او عتیبه باندې نکاح وي. طلاق یې ورکړ. نبی اسلام انتهایی خپه چې به یک وخت هغه خلک چې هغې به زما د سچایۍ مثالونه ویل وایي هلکه دا پلان کې داسې رښتونه دي لکه محمد چې رښتونه دي، داسې زما د سچایۍ. خو چې نن مې د قولو لا اله الا الله اعلان وکړ، نن مې د لا اله الا الله اعلان وکړ،
نو ماته اول په تندي باندې گزار ورسېده او دا ټول مخ مې په وینو باندې ډک شو. لوریانې راته په یک وخت په یو ورځ باندې طلاقې شوې. اے محمد سره چې کوم خپل خلک وو یک تنها جناب محمد رسول الله په سرزمین عرب کې یوازې ولاړو. ما تکالیفو د ابتدایي خبره کوله. نبی علیہ السلام وی تکالیف ها تیر شوي دي، یتیم د مور نه پیدا یم، یتیم د مور نه پیدا یم، تکالیف تیر شوي دي. هغه تکالیف هیڅ تکالیف نو، لیکن چې کله د نبوت نه بعد ما ته کوم اذیتونه او تکلیفونه را رسېدي، قسم بالله که په مخ ته ځمکه یو انسان داسې چې ما ته څومره تکلیفونه تر راغلي چې هغه دې ته ټینګ شي. محترم پیغمبر وګورئ، خاصو پیغمبر. اوس تاسو پسې یو جمله وي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پکې کلمه وویله، ځکه دا د نبی اسلام مرګري او وته پته و چې قرآن کې د چا تذکره کیږي خو الله به په اسمان څخه تنظیم کړي کنه. هغه کلمه وویله چې تر ختونه وي. نبی اسلام ته لک ډاډ ملو شه، نبی اسلام ته ډاډ ملو شه. دغه ابو بکر اول مسلمان شه، ابو بکر اول مسلمان شه چې کلمه او نبی اسلام ته دغه وشو. د بار وته د الله رسول بار وایم چې ما کلمه ویله پټ پټ زما ایمان داسې شی د ایمان دا جوش وی جوش په مسلمان کې ایمان داسې شی د محترم د الله رسول بار زما وایم چې کلمه نبی اسلام ته یې څوک هم نشته. زه محمد مو یو ابو بکر ته بس بل څوک نشته او من کمزوري یو. او دا ټول عرب دا ټول چې څومره سرداران دي دا ټول به تا ته نقصان درو رسي او ماتم د الله رسول که هر سی بس ایمان جوش کړی دی په سینه کې مې ایمان مې په سینه کې جوش کړی. او ستاسو ته هم زموږ ایمان چې ته د دین دپاره جوش کړی دی. زما ستا ایمان خو د خپل د دنیاوي مفادو دپاره جوش کوي خو د دین دپاره جوش نه کوي. ګورې ښه خفه کېږو بنا دین دپاره جوش نه کوي. وګوره دلته د دې اډې جومات مخې ته دا ډریوران اکثر دلته ګانې ولګي شاعر الله د دې جومات بې حرمتي ده. لیکن په دې اډه کې ما یو نارینه نوجوان پیدا نه کړ چې ورته د الله د رضا دپاره وویل چې اے د محمد رسول الله امتي ته مخامخ د خدای د دې کور نه حیا نه کړه چې غول خوراک شروع کړي دي په دې دغه کې په دې اډه کې. ما داسې انسان پیدا نه کړ، داسې د مور نه روړې زوی ما پیدا نه کړ چې په دې اډه کې یو ډریور ته ووایي چې دا ګانې دې لګولي او زما د خدای د کور بې حرمتي کېږي. محترم زه خو بېوسه یم، مولا خو بېوسه دی، مولا خو څه نشي کولی. زه تا ته په ممبر ویلی شم ته به نور څه وکړې، صرف دا به وکړې چې ما ته به میټینګ وکړې چې استاد جي به د جومات نه څنګه وبه ته به دا وکړې نور څه نشي کولی، ته به دا وکړې نور څه نشي کولی. محترم خو داسې یو نوجوان په دې اډه کې ونه وینم چې اعلان وکړي اعلان چې چا د جماعت مخې ته دلته ډنګ ټکور په دې ټیپونو باندې ولګول. قسم بالله چې په اډه باندې بند کړم. داسې یو د محمد رسول الله امتي ماله پکار دی، داسې د محمد رسول الله امتي ماله پکار دی. محترم داسې څوک شته چې وایي اعلان کوم چې داسې انسان نه وینم په دې اډه کې چې د دې جماعت مخې ته ډنګ ټکور ووایي او زه د اډې نه بار کړم. محترم ایمان چې ستا دې ځای په کار را نشي. اے محترمو تاسو ته یو خبره کوم چې دا ایمان په تا باندې دا کار ولیکي زما د خدای په ذات قسمی که دا ایمان تا جنت ته دننه کی. ګورې دا ایمان دې نشي دننه کولی. محترم چې دا ایمان په دنیا کې تا باندې داسې کار نشي کولی، تا جنت ته نشي دننه کولی. دا ایمان کمزور دی. دا ډیله چابي ده، دا کمزوري چابي ده. دا ایمان داسې موم والا چابي ده، دا ویلې کېږي. محترم نو چې ویلې کېږي نو د جنت تاله په څنګه کولو شي. محترم ماله داسې نوجوانان پکار دي چې وایي چې د جومات بې حرمتي کې قسم بالله کرانه دلته وګرځئ. ولې یو جان دی، بس یو جان دی. محترم دا یو تندی دی چې په باندې ګولې ووته د خدای د رضا دپاره. زه وایم ابه مبارک تندي چې د الله د رضا دپاره پې ګولې وځي. محترم ابه مبارک تندي. ځکه ما اکثر یو خبره کوم محترم مرګ خو راځي ټول، مرګ نشته جي، مرګ نه تېښته نشته. څوک داسې شته چې هغه د مرګ نه وتښتي. داسې مرګ هم نه دی پکار چې د محمد رسول الله سره ډایرکټ سینه ملاویږي. محترم داسې مرګ هم نه دی پکار او د الله نه داسې مرګ نه غواړم. صحابه کرام د محمد رسول الله تر اخري صحابي پورې داسې صحابي د نبی السلام امتي نه دی تیر شوی چې هغه دا ارزو نه ده کړې چې خدایه ماله د شهادت مرګ پکار دی، ماله څه مرګ پکار دی. ټول به مړه کېږو. محترم ټول به مړه کېږو که نه. دا عقیده تاسو لرئ چې د دې ځای نه به بار شم. داسې څوک شته وایي چې د جومات نه به بار شم. نشته، داسې ګارنټي نشته. پته ده چې مړه کېږم. بهترین نوجوانان د دنیا نه لاړه، بهترین طاقتونه د دې ځمکې د ډیري لاندې شو، بهترین نوجوانۍ او حسن او چهرې د دې ځمکې د لاندې شو. نه موتا خو ډېر کمزور یو. محترم ولې په دین باندې جان نه قربانو، ولې په پیغمبر باندې جان نه قربانو، ولې د الله په رضا باندې جان نه قربانو. یا رسول سلام علیکہ یا
سلام